خو زمانه کې چې پښتنو په سرۍ ښځې ځله ورکولې نو زموږ د پښتنو ښځې چې په سرۍ وې د یو خوا به یوه ښځه بلې خوا یو خوا زوم د بلې خوا نو موږ دا اکټیویټي نن سر ته ښکاره کوو چې موږ دا اکټیویټي تاسو ته ښکاره کوو راځئ تی راسئ ور تی راسئ راځئ تی شاڅئ راځئ دا اوس د یوې خوا ناوکۍ او د بلې خوا چې دی زوم دی دا دوې ناوکیانې دي د پښتانه د ثقافت چې په سرۍ باندې ښځې ځله ورکول کېدلې د هغه موږ اکټیویټي جوړه کړې ده د پښتانو د ناوې سره چې غزلې دي او ټپې دي او د دې غاړې دي پښتنو غاړې دي دا ورسره وایي دا املا دی ښه دا نکاح ورتړي دا د واده د رسم دا جوړه ښکاره کوي اوس انعام خان بیا ښکاره کوو په اخري کې دا سنگار دی دا وچه میوه ده ښه دا ناوکۍ سوله زوم سو دا بله دا خو د سرۍ واده دی ښه زوم یې چیرې دی زوم ښه دغه دی زوم لس لکې ولور دی زموږ ناوکۍ سنګار دی بله جوړه ښه دا یې بله جوړه ده زوم یو شی دی د ناوکۍ جوړه ده وا پخواني کارونه پر سوي دي دا د کلاس 4 5 واده جوړ کړی ولو د سرۍ واده په دې کې تر ټولو زیات کردار شاه محمد صاحب او بل تاج صاحب د دې کردار دی یو جهان مننه شاه محمد صاحب واقعي ډېر خوندور کار کړی دی د پښتنو یو زوړ ثقافت هغه د سرۍ د خوځګس ختم سولو تاسو ژوندی کی ستاسو ډېر شکریا ادا کوو خاص کر د ګورنمنت هاي سکول مابدین کالنۍ د ټول اساتذه چې هغه سکول په خپل سکول کې د دریم کال دی که دویم کال دی چې دوی کلتور ورځ جوړوي د دا ګور د پاره چې کوم دی موږ مبارکي وایو خدای دې نور آباد کی نور شاد کی یو جهان مننه